زه وایم چې عقلمند مور او پلار وي، عقلمند، نو دی لپاره دا پکار دی چې په خپلې زندګۍ کې خپل جایداد د بچو په مابین کې تقسیم کی، خو تقسیم یې نه کړل، نو د دغې مور او پلار د مرګ نه پس په عمدکه بچي د یو بل وینې تویوي او تقسیمات به کوي. او دا لیدل شوي دی، ډېر شي مثالونه به د منبر پیش کولی شمه، وخت کم دی. رونه د یو بل سره دشمنان شوي دي، په یو بل باندې ظالمان شوي دي، او بیا دومره نه کوي که نه چې چېرته دارالافتا ته لاړ شو، یو مفتي خواله لاړ شو چې بهی دا د عمل پاتې دی، شریعت څه وایي دې باره کې، بس زه چې تاسو کومه فیصله وکړه زموږ پې رضامندتیا ده. بیا نه مدرسه مني او نه مفتی مني او نه دین مني، پیسو ولا د سترګې داسې بندې کړي، نو یو بل سره پې به جګړه شي. نو زه وایم چې مور او پلار له پکار دا دي چې په خپلې زندګۍ کې خپل جایداد د بچو په مابین کې تقسیم کی. یو خو د مرګ نه پس چې کم جاری کیږي، اکو استاد له غواړي کو غواړي نه غواړي تقسیمیږي به، یو په خپلې زندګۍ کې د هغې فایده به سي، د هغې یو فایده به دا چې ستا د مرګ نه پس ستا بچي د هغې ورورولي به قایمه پاتې شي، د مال په وجه به د هغې په مابین کې دشمني نه پیدا کیږي، رشته داري به نه ختمیږي. دویمه فایده به سي چې ستا په زندګۍ کې به ستا په جایداد کې ستا لوریانو ته هم حصه میلو شي، یعنې دا رونه ظالمان ولا یو روپۍ هم نه ورکوي، نو دغې غریبانانو ته به هم یو خپله حصه میلو شي. خدا یاد ساته د میراث اصول جدا دي، اور بھئی په خپلې زندګۍ کې چې خپل جایداد د بچو په مابین کې تقسیمې، د دې اصول جدا دي. په میراث کې خو د هر وارث حصه مقرر ده، خو چې ته په خپلې زندګۍ کې دا حصې تقسیمې، نو دې ته میراث نه وایي، دې ته هیبه وایي، تحفه، ګفټ ورته وایي. نو په دې کې اصول دا دي چې بھئی ته به د لور ته چې څونه حصه ورکې، عمره به زوی ته ورکې، برابري شرطه، خو 10 روپۍ زوی ته ورکې نو 10 روپۍ به لور ته هم ورکې. دا نه چې دا میراث والا حکم پې جاری کې چې بھئی زوی ته 10 روپۍ میلاویږي، لور ته به 15 میلاویږي، نه، دلته به برابري شرط وي. او کو میراث مسله شي د مرګ نه پس جایداد تقسیمیږي، نو هلته للذکر مثل حظ الانثیین، زوی ته چې څونه میلاویږي د هغې نصف په لور ته میلاویږي. خو په دې زندګۍ کې بهتر ده چې د دې جنکو حق هم پکې ورسیږي. یو صحابي رالو، نعمان ابن بشیر رضی الله عنه، بشیر صحابي رالو، نعمان زوی په غیږ کې راوستو او نبی علیہ السلام ته فرمای، عرض کوي چې زما دا زوی دی، ما دا یو غلام دی خپل زوی له ورکړی دی. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې آیا تا نورو بچو لم دکه شان یو غلام ورکړی دی؟ هغې عرض وکړو چې نه جي، دا بل چا له مې نه دی ورکړی. نبی علیہ السلام وفرمایل فارجعه، لاړ شه د ده نه واپس غلام واخله. په کوم بنیاد چې یو زوی ته ترجیح ورکوي بل ته نه ورکوي؟ او زمونږ په معاشره کې چې په هره مسله کې د سړي اختلاف وي، چې یو زوی ته ته څه ورکړې او بل ته ور نه کړې، دا پلار مې غټ ظالم دی، ګوره زه یې زوی نه یم که نه، دی خپل زوی دی او زه چېرته مهرنه یم، 100 قسم خبرې به درپسې کوي. نو نن سبا معاشره کې به دا ضروري امر دی چې په خپل ژوند کې میراث تقسیمې، نو د لور او د زوی په مابین کې به برابري کوي.